د قیامت په ورځ باندې به الله جل جلاله دوو کسانو ته حکم وکړي چې جهنم ته ځئ. وایي دا یو کس په ډېر تیز جهنم ته روانې منډې به وهي، او دا دویم کس چې دی دی به د الله جل جلاله غاړې ته ګوري، بار بار به ګوري. وایي الله جل جلاله به دواړه راوغواړي راشه. وایي د ړومبني نه به تپوس وکړي چې تا خو جهنم ته ډېرې منډې وهلې، خیر و دومره په تیزۍ سره جهنم ته؟ هغه به ورته ووایي زما الله دنیا کې مې ستا حکم نه دی منلی. وایي ما وایي چې راشه نن ستاسو حکم دی نو چې زه په دې کې کمی ونه کم، الله د دې وجې نه مې جهنم ته منډې کړې. وایي دې بل نه به الله جل جلاله تپوس وکړي چې تا ولې په شا شا باندې کتل زما غاړې ته؟ هغه به ورته وایي الله دنیا کې ما ستا د نیکانو، ستا د دوستانو، ستا د علماو نه اورېدلي وو چې ای زما الله دا مې ترېنه اورېدلي وو چې د الله ډېر رحمت دی، په بنده باندې ډېر مهربانه دی، د بنده سره ډېر محبت کوي. وایي ما وایي خدایا که چېرته نن را باندې ستا رحم راغی، نن د قیامت په ورځ ستا د رحمت نه ما سوا د بل چا رحمت نشته دی، خدایه د دې وجې نه مې ستاسو غاړې ته کتل. وایي الله جل جلاله به دواړو ته حکم وکړي چې ځئ جنت ته او ستاسو ګناهونه مې معاف کړو. الله ډېر مهربانه ذات دی. الله خپل بنده ته بانه ګوري، بنده ته ډېر مهربانه دی.